بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عامه سپارې نهم نمبر سبق ته ترکیب وکړو ان شاء الله. لفظي ترجمه او ورسره به مختصر د نقشې شکل کې دا کوم نقشه مونږ جوړه کړې د ترکیب په دې باندې به پوهیږي. ان دا حرف مشبه دی، د دې معنی را بېشکه دا ثابتون ولما محذوف راوښکلی دا صيغه اسم فاعل دی. د دې معنی مونږ اوس دلته کې فی الحال نه کوو، خو بیا په ترکیب کې د دې معنی بیا کوو. ان للمتقین، متقین دا د متقی جمع ده، متقیان. نو د متقیان د پاره مفازن کامیابی ده. ان بشکا للمتقین د پرهیزګارانو د پاره مفازن کامیابی ده. حدائق دا د حدیقتون جمع ده. حدیقتون داسې باغ ته وایي چې د هغې نه ګیر چاپېره دیوال راته وي او په هغې کې میوې او ګلونه وي، داسې باغ ته حدیقتون وایي. او د حدیقتون جمع حدائق ته باغونه، باغونه. و اعنابا، اعناب د عنب جمع ده. عنب انګورو ته وایي، انګور یا دې ته څوک کورم وایي، انګور ورته موږ وایو، کورم ورته وایي. نو اعناب د عنب جمع ده. عنب معنی ده انګور، او اعناب معنی ده انګورونه، یعنی ډېر انګور به وي، ډېر انګور به وي. و کواعب، کواعب چې دی که نه دا د کوعبون جمع ده، د کاعبون یا د کوعبون جمع ده. او د دې معنی ده یعنی نوې پیغله شوې جینۍ، نوې پیغلې وه، هغه اوس نوې نوې چې تازه چې پیغلې شوي هغه جینکۍ یادوي. نو کواعب بیا د دغې جمع ده، د کوعب یا د کاعب جمع کواعب دی. ټیک شو جي، یا ورته کعب یا کواعب، او د کواعب جمع ده. نو د دې معنی ده پیغلې جینکۍ. اترابا همزولی بوي، بالکل یو عمر بوي، همزولی بوي. وکأسن، کأسن دا پیالی ته وایي، پیاله شوه، جام شو، ګیلاس شو وغیره. وکأسن او پیالی بوي دهاقن ډکې شوي، ډکې شوي پیالی به وي. دا د جنتیانو لپاره. اوس د جنتیانو باس کوي چې جنتیانو لپاره به یعنی متقیان چې کم خلک وي د ګناهونو نه ځان ساتلی وي په دنیا کې او پرهیزګاري اختیار کړې وي، نو د هغې لپاره کامیابي ده. او باغونو کې به دوی اوسیږي، انګوران به وي دوی دپاره، او دوی دپاره به همزولې یعنی پیغلې جینکۍ وي، او دوی دپاره به ډکې شوي پیالۍ وي، یعنی د شرابو د پیو څلور نهرونه به پکې بهیږي. د شپږشتمه سپاره کې غالبا په سورې احقاف کې په دغه کې تذکره ده چې د جنتیانو دپاره به څلور نهرونه وي، او په هغې کې به د پیو نهر وي، د شرابو به وي، د ښکلو خوږو اوبو به وي، او ورسره به څلورم د شاتو نهر به وي. نو دا د متقیانو حال بیانوي. لا یسمعون، لا یسمعون، لا یسمعون چې دی دا لا نافیه دی، او یسمعون معنی ده هغوی به اوري. نو لا یسمعون هغوی به نه اوري. فیها په دې جنت کې، فیها په دې جنت کې لغوا بهوده خبرې، فضول خبرې، ولا کذابا او نه به دروغ خبرې اوري، او نه به پکې دروغ اوري، نه به پکې بهوده فضول بکواسات اوري. دا په جنت کې نه وي. نو دا د جنتیانو حالات بیانېږي. اوس به د دې مونږ ترکیب کوو، دا به مونږ په جملو کې تقسیمو. نو ان حرف از حروف مشبه بالفعل، ان حرف از حروف مشبه بالفعل. دا ان په مبتدا او خبر داخليږي، هغه مبتدا د اسم شي او خبر چې هغه خبر د خبر شي. نو هغې ته بیا مونږ مبتدا او خبر نه وایو، هغه مبتدا چې وي هغې ته مونږ د ان اسم وایو، او د ان اسم همیشه منصوب وي او خبر یې همیشه مرفوع وي. ټیک شو جي. نو ان حرف از حروف مشبه بالفعل، یعنی ان د حروف مشبه بالفعل نه یو حرف دی. ثابتون ورله مونږه صيغه اسم فاعل محذوف راوښکلو. ثابتون ځکه ورله مونږ محذوف راوښکلو چې دلته للمتقین جار مجرور دا متعلق شو، جار مجرور دا متعلق شو. نو د متعلق موجود نه دی، نو متعلق ورله مونږ محذوف ثابتون راوښکلو. ٹھیک شو جی. نو ثابتون صيغه اسم فاعل، په دې کې هو ضمیر مستتر واجب الاستتار، واجب الاستتار دا د دې فاعل شو، محلا مرفوع فاعل شو. صيغه اسم فاعل خ دلته کې اوس للمتقین لام حرف جر، المتقین دا د مجرور شو. لا یعنی
دا متقین دا مجرور شو نو جار د خپل مجرور سره دا متعلق شو د صيغه اسم فاعل د ثابتون صيغه اسم فاعل د ثابتون دا جار مجرور د تمونګه ظرف مستقر موایو ظرف مستقر یو ظرف لغوي وي یو ظرف مستقر وي ظرف لغوه هغه ظرف توای هغه جار مجرور توای چې د هغه متعلق موجود وي په جمله کې موجود وي په خپل او یعنی ظرف مستقر مونږ هغه جار مجرور توایو چې د هغه متعلق موجود نوي نو دلته ولا متعلق مونږ راوخلو موجود نشته دی ان للمتقین مفازا دا متقین دا د صيغه اسم فاعل دا ثابتون متعلق شو او بیا دا صيغه اسم فاعل د خپل هو ضمیر فاعل او د خپل متعلق سره دا شبه جمله شو شبه جمله شو او دا شبه جمله بیا د ان خبر مقدم شو دا ان دا محلا مرفوع دی محلا مرفوع ځکه خبر د ان خبر هغه مرفوع وي نو دا دلته کې موږ سره دا شبه جمله محلا مرفوع د ان خبر شو دا خبر مقدم شو او مفازا مبدل منه دی مفازا مبدل منه حدائق معطوف علیه حدائق معطوف علیه واو حرف عطف اعنابا معطوف اول واو عاطفه كواعب موصوف اترابا صفت دا موصوف صفت دا معطوف ثانی شو دا اعنابا معطوف اولو او حدائق معطوف علیه حدائق معطوف علیه واو عاطفه اعنابا معطوف اول واو عاطفه كواعب موصوف اترابا صفت موصوف صفت دا معطوف ثانی شو واو عاطفه كأسا موصوف دهاقا صفت موصوف صفت دا معطوف ثالث شو نو دا معطوف علیه حدائق معطوف علیه د خپل معطوف اول او د خپل معطوف ثانی او د خپل معطوف ثالث یا موږ داسې وایو معطوف علیه د خپل ټولو معطوفاتو سره معطوف علیه د خپل ټولو معطوفاتو سره دا بدل شو مبدل منه د خپل بدل سره دا د ان اسم مؤخر شو محلا منصوب دی دا مبدل منه د خپل بدل سره محلا منصوب د ان اسم مؤخر شو ان حرف مشبع د خپل اسم مؤخر او د خبر مقدم سره دا جمله اسمیه خبریه شو ان حرف مشبع د خپل خبر مقدم او یا د خپل اسم مؤخر او خبر مقدم سره ان د خپل اسم مؤخر او خبر مقدم سره جمله اسمیه خبریه شوله اوس دی خو لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا نافيه غیر عامله لا نافيه غیر عامله دا عمل نه کوي غیر عامله نو دیتا مونږ وایو لا نافیه زائده خو نه ده خو غیر عامله ده په فعل مضارع کې هیڅ عمل نه کوي لا يسمعون لا نافیه غیر عامله يسمعون فعل دی کې دا واو ضمیر بارز محلا مرفوع فاعل شو يسمعون فعل واو ضمیر بارز محلا فاعل د يسمعون فعل نو مونږ داسې وایو فعل با فاعل فعل خجي او فيها دا في حرف جر دا ها ضمیر محلا مجرور مضاف دا مجرور شو جار د خپل مجرور سره دا ظرف مستقر شو دیتا مونږه ظرف لغو وایو ځکه د متعلق موجود دی نو او لغوا معطوف علیه واو عاطفه لام دا لام زائده دی لام زائده دی غیر عامله او کذابا معطوف نو لغوا معطوف علیه د خپل کذابا معطوف سره دا مفعول به شو فعل لا يسمعون فعل د خپل فاعل متعلق او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه سوله بیا ګورئ لا يسمعون لام نافیه غیر عامله يسمعون فعل با فاعل يسمعون فعل با فاعل او فيها جار مجرور در يسمعون متعلق شو لغوا معطوف عليه واو عاطفه لا كذابا لام زائده او كذابا معطوف عليه دا مفعول به شو فعل د خپل فاعل مفعول به او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شوله نو دا اول ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا دا زموږ سره ټول جمله اسمیه شوله د ان اسم او خبر شو او لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا دا را سره جمله فعلیه شوله ٹھیک شو جی نو دا زمونږه د عامه سپاره 9 نمبر درسو
ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.